د دنګو غرونو منځ کې یو ښکلی کلی و چې پکې درې دوستان د هغوی نومونه وقار، اسحار او اقرار وو. درې واړه ډېر زیات خواږه دوستان وو او چې په ټوله علاقه مشهور وو. دوی ته یو جادویي باغ په باره کې اورېدلي وو چې هغه خلک چې د دغه باغ حفاظت کوي ترنه ډېره پیدا حاصلوی شي. درې واړو دوستانو دا فیصله وکړه چې دوی به د دغه باغ معلومېدو کوشش کوي او یو سهار درې واړه په یو اوږد سفر د کور نه بهر روان شو. دوی د ځنګلونو، تالابونو، غرونو او سمندرونو نه پس یوې ښکلې علاقې ته ورسېدل. د هغه باغ و د کوم مطابق چې دوی خپل کلي کې اورېدلي وو. دوی د باغ ښکلا ولیده او ډېر زیات حیران شو. د جادویي مېوې ولیدې د کوم مطابق چې دوی اورېدلي وو. د جادو راټوکولو شوقینو دغه هلکانو په باغ کې کار شروع کړو او فصلونه یې وکرل. مختلف قسمه تخمونه، بوټي یې په ځمکه نال کړل، خو درې واړو ته ډېر ژر دا احساس وشو چې دا کار د دوی د پس نه بهر دی. وقار، اسحار او اقرار سوچ وکړو چې د دې خبرې څه حل راوباسي. فیصله یې وکړله او د نږدې کلي نه یې د ځان سره ډېر ښه خلک میلاو کړو. هغوی دې ته لبیک وې او د دې سره یې کار ته غاړه کېښودله. کار شروع شو، خلکو فصلونه وکرل، اوبه خورې وکړو. د کلي خلک په دې کار کې ډېر زیات ماهره وو. هر سړي د خپل وس نه سیوا محنت وکړو او ځان یې وکړو. د دې مشترکه کوشش رنګ راوړلو او ډېر زر باغ زرغون شو چې پکې ډېر زیات ښکلې میوې او ښکلي بوټي راوټوکېدل. ډېر زر خلکو ته دا خبره معلومه شوه چې درې واړو دوستانو په آپس کې ډېر زیات مینه او محبت دی. فصلونه پاخه شو، خلکو په کټای کې ساه واخیستله او د کټای خوشحالي منعه کړه. د جادویي میوو په تقسیم خلکو ته اندازه وشوله چې دوی د خپل محنت نه سیوا حصه واخیستله. خلکو ته ډېر زر دا خبره معلومه شوله چې دا هر څه د جادویي میوې کمال نه و، بلکې د دریو ملګرو د آپس مینه، محبت او احترام و. خلک په دې خبره مجبوره شو سوچ یې وکړو او د وخت تېرېدو سره سره یې دا خبره زده کړه چې مینه، محبت یو لوی جادو دی، د خوشحالۍ یو راز دی.